आयत नंबर 51 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। वइज़ वअदना कला चे वादा उकड़मुंगा मूसा अलैहिस्सलाम सरा 40 लैलतन दसलवेख तुष्पो सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ला ब्या उनिवो तासु खिलरा माबूद मिन बादिही पस ददना व अंतुम ज़ालिमून औ तासु ज़ालिमान ये। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन पदे आयत करीमा के अल्लाह पाक द्रेम नेमत जिक्र की बनी इसराइलो बांदे चे आगा माफी कवल दी वरपसे आयत के चे कल दी दसखी इबादत को पस तागीन अल्लाह पाक बिया माफ करल वरपसे आयत चे कम दे दागे द पार दा आयत तमहीद ते। वइज़ वअदना मूसा कल चे वादो कड़मु मूसा अलैहिस्सलाम सरा कल चे बनी इसराइल दाद बहीरे कुलजुमना पूरे उवतल फिरौन गर्क शो न द बहर कुलजुमना अख्वादी यो मैदान वो चागे तब सहराई सीनावे और याबे वर्ता मैदानी तीह वे दाबनी इसराइल व्यापारे के देरशु न हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते हुए चेरा अल्लाह पाक मुंग द गुलामेन खलास कुलु अल्लाह पाक द फिरौन द ज़ुल्मुनु न खलास कुलु मुंग ले यो शरीयत औ कानून पकार दे चिदागे दलान ने मुख्तल जिंदगी तीरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह पाक पर दरबार के ददीदा सवाल आरस को नो अल्लाह पाक वर्तुवे चिको ही तूर तबराशे अल तबयो छिल्ला तेरा की सलवे खुरजे नो तासो तबयो किताब दरकम चिनुमिये तौरात। न मूसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह पाक दख की कोही तूर वादे वर सरोकड़ा चे अल तबराशे सलवे खुरजे तेरे के आगे नपस बदरता किताब दरकम पदी आयत के आगे वाक़े तरफ ते इशारा दा। वइज़ वअदना कल चे वादा उकड़मुंगा मूसा द मूसा अलैहिस्सलाम सरा मूसा दा द इबराने जब लफज दे मुंह पर इबराने की विलिशी उबोता और सा विलिशी वनेता या दानुम वर्ता मोर एखिदे या दानुम वर्ता द फिरौन खजी असी बीबी एखिदे। द मूसा अलैहिस्सलाम प्लार द पैदाइश न मख के वफात शेवो नो चे कल फिरौन बची कतलोल परुन मुंगिलो नो मूसा अलैहिस्सलाम पागकाल अल्लाह पैदा को पकम काल चे फिरौन बची कतलवल
دی د دریو میاشتو ډیر یې پټ وساتو، خو بیام دا فرعون ډیر ظلم کو. د دې وجینا موسی علیہ السلام مور په صندوق کې واچو، سر یې په بند کو او په اوبو کې پرېښودو او دا تیراله کورته. بس کار څه چل کیږي. اوس د الله پاک قدرت ته سړی حیران شي. عمدخ که موسی علیہ السلام په اوبو کې صندوق روان دی، الان کې صندوق پس ماشوم پسې بند کا به مړ کیږي. اوس د تیر پنجاب کې علاقې نوم رانهیر شو، ماشومانو لبې کولو، اخبار کې هم راغلیو د کپړو دا غټ صندوق نی د دې ورپسې سر بند شو، 5-6 ماشومانو یو بل سره لوبې کولې او لوی هغې چېرته بار تلي و غم ښادیله چې راله ټول پکې مړه پراته. دغه موسی علیه السلام مور صندوق کې واچو، اوبو کې پرېښودو، اوبو کې روان 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 روان. دا اوبو د دې نه یو نهر فرعون خپل محل ته راوستی و، د هغې یو طرف ته او بل طرف ته ونیوې. د فرعون دا ښځه آسیه بیبي ورسره خپلې غلامانې هغه هم داسې چونکې د دې په کور تیر شو، دا هم په دغه کروز دی اوبو خواته راغلې وه. ګوري چې یو صندوق را روان دی. کله چې یو نوکر یې راواخیستل، داسې وکتل، په هغې کې یو ښکلی ماشوم دی موسی علیه السلام او دا ګوته روي چې هغې ته ګوته رالر کړله، دا خولې نه یې ول رالر کړله، د هغې نه پی راتلل. دی راواغستو او ځان سره یې ونیو، فرعون ته یې بوتو. چې فرعون ته یې بوتو، د ده واړه نه و خپله، نو دې ښځې ورته ووي چې دا به په زویتوب سره ونیو. عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا، دی به مونږ ته پیدا راکړي یا به په اولاد سره ونیو. فرعون ورته ووي تاله دې درکړي ماله دې نه راکړي. زړه کې یو کټکټه هغه وخت کې راغلې وه. نو ګوره وي تاله دې درکړي، ښځې ویلي وو عسا ان ینفعنا، مونږ ته به پیدا راکړي. او ورته ووي تا ته دې درکړي ما ته نه، الله یې ښځې ته ایمان نصیب کو هغه ته نه. نو اوس چې کله دا موسی علیه السلام په صندوق کې راتو، نو دغه هوګیر چاپیره ونیوي، د نوم مانام کوله. نو مو ویلی شي اوبو ته او سا ویلی شي ونو ته. نو دی هغه ځای کې راغستی و چې کوم ځای ګڼې ونیوي او په اوبو کې را روان. او د الله عجیب قدرت ته انسان حیران شي. موسی علیہ السلام کو جب ماں نے صندوق میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دیا، موسی علیہ السلام کمزوری کے ہوتے ہوئے جو ماں کا دودھ پیتا تھا، کمزوری کے باوجود اللہ نے پانی میں نہیں ڈبو دیا. اور فرعون کے ساتھ طاقت، فوج اور اسلحہ ہر چیز تھا، فرعون کو طاقت ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. اللہ ایسا طاقت والا ذات ہے، تاسے طاقتور ذات تے. موسی علیہ السلام دا کمزورینا باوجود اللہ اوبو کے غرق نکو، یعنی ڈوب نکو. فرعون طاقت و عرص و سرو بیام اللہ پرینہو دو کر کیے. موسی علیہ السلام عمر وہ یوسل شل کالا. موسی علیہ السلام د پلار نوم و عمران، داغه د پلار نوم و یسحر، داغه د پلار نوم و قاهس، داغه د پلار نوم و لاوی، داغه د پلار نوم و یعقوب، داغه د پلار نوم و اسحاق او داغه د پلار نوم و ابراهیم علیهم السلام. یعنی موسی بن عمران بن یسحر بن قاهس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام. نو دا د موسی علیه السلام د نوم معنا. نو موسی دا د عبرانی ژبې لفظ دی. نو اذ وعدنا، کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علیه السلام سره 40 لیلة
د څلوېښتو شپو، د څلوېښتو شپو. دلته ورځ ذکر نه کو، شپې ذکر کړله. اسلامی تاریخ دا شروع کیږي، اسلامی تاریخ دا د قمری میاشتو نه، او د قمری میاشتو ابتدا د شپې نه کیږي، ورځ د شپې تابعي. ځکه موږ میاشت د روژې دا د ماښام نه ګورو، د ماښام نه ګورو، نو بیا د شپې پسې چې کومه ورځ راځي نو موږ په هغې کې روژه نیسو. نو ځکه یې دلته وي 40 لیلة، د څلوېښتو شپو. او د دې څلوېښتو شپو کې یو تاثیر الله ایښي، یو تاثیر الله ایښی دی. لکه حدیث کې راځي، محبوب علیہ السلام فرمایي من اخلص لله 40 یوما یا 40 صباحا، چا 40 ورځې په اخلاص د رب د پاره یو عمل وکړو، یو عمل یې وکړو، نو څه چل به وشي؟ ظهرت ینابیع الحکمت، د د خلینا من قلبه علی لسانه، د دې زړه نه به د حکمت خبرې الله روچتي کې او په ژبه به یې روباسي ورله. چې کله 40 ورځې عبادت خالص د الله د رضا دپاره وکړو. سوچ مې کولو مونږ شپېتو او یا کاله په دې ژبه باندې تش دروغ ووي، دوکې مو کړې، غیبت مو کړې، کوم ځای به د حکمت خبرې روځي؟ او د مخکنو مشرانو د هغې یو، مونږ نه وایو د مشرانو خبره د کاڼي کرښه وي، هغه هغې د کاڼي کرښه وه چې هغې په دې ژبه به یې دوه جبینه کوله، بس د یو خبرې خلک. نو 40 ورځې دې کې یو تاثیر الله ایښی دی. بل حدیث کې راځي، محبوب علیہ السلام فرمایي من صلی لله 40 یوما فی جماعت، چا 40 ورځې د جماعت تکبیر اولا سره منځ کو، کتبت له براءتان، الله یو دوه انعام بدل ورکی، براءت من النار، الله به دا کس ورته نه داخلي، و براءت من النفاق، دا کس به الله د منافقانو په لیست کې نه اچي. خو چې 40 ورځې امام وي الله اکبر او دی ولاړ دي. د دې وجې نه مونږ تاسو څه چل وکړو؟ یعنی د جمع اهتمام کو، د جمع اهتمام کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یوه جینۍ وه، ډېره دینداره وه او واده شوې م وه. د یو هلک خوښه شوله، دغ کې هلک ورپسې سوال جواب راولېږل، دا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، چې زه تا سره ملاقات کوم، او دا ملاقات کې ته طلب د ګناه کړو. دغ کې جینۍ ورته ووې چې تا سره ملاقات کوم، خو 40 ورځې به د حضرت عمر رضی الله عنه شاته بالکل په جمع سره مونځ کې چې څنګه هغه وي الله اکبر، چې ته ورسره ولاړې بیا تا سره ملاقات کوم. هغه هلک وي بس دا خو آسان کار دی، وي ټیک ده. چې کله 40 نه صرف 12 ورځې تېرې شولې، د هغه زندګي رو رو په بدلېدو شروع شوه. چې کله 40 ورځې تېرې شولې، هغه جینۍ ورته ووي چې ستا او زما نیټه وخت پوره شوی دی، زه اوس تا سره ملاقات کول غواړم. هغه هلک ورته سوال جواب ورولېږل، وی اوس د مخلوق سره ملاقاتونه نه کوم، زما ملاقات اوس د خالق سره کېږي. دا د 40 ورځو اثر وښه. ګوره چې د خلیفې وخت پسې بیا مونځ کې، ځکه عمر رضی الله عنه بیا دغ کې جینۍ دا خبره خپل خاوند ته وکړله، دغ کې خاوند یې حضرت عمر رضی الله عنه ته وکړله. نو عمر رضی الله عنه وی قسم الله په قرآن کې رښتیا ویلي دی چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، دا مونځ انسان د بې حیایۍ او د ناروا کارونو نه منع کي، او کله چې مونځ دغه کمال واله مونځ. نو 40 لیلة په دې 40 کو دا یو تاثیر لري. ښه د دې وجې نه صوفیا یا دا چله چې لګي دا رقم ځای نه ثابت دي، بس دا دې ځای نه ثابت دي 40 لیلة د 40 شپو. نو دې کې الله یو تاثیر اخره، انسان یو عمل کی
د سلوي خرزي مسلسل یو وخت مقرر کی او سلوي خرزي دی مثال ذکر کی د زندگی با اتوماتیکلی الله بدلی. نو ځکه الله موسی علیه السلام ته وی 40 لیلة سلوي شپې او د انسان په پیدایش کې د سلوي خرزو له یو تاثیر شته. سلوي خرزي نطفه، سلوي خرزي د وینې ټوکړی، سلوي خرزي د غوښې ټوکړی، سلوي خرزي پس یعنی سلوي خرزي پس د کې تغیرات راځي بیا انسانی بدن پوره جوړ شي. نو 40 لیلة سلوي شپې. ثم اتخذتم العجل، موسی علیہ السلام چې لړو کوهی تور تا تورات کتاب ول الله ورکی. هارون علیہ السلام ته وی تب د قوم نگرانی کې ته زما نائب یې روري مو ورته وی د دې نگرانی کوا. کله چې دا بنی اسرائیل راتلل د مصر نه د شپې راتلل نو دی د فرعونیانو خزو ته وی چې تاسو مونږ له کالی راکې مونږ به خادول زو لکه چې څنګه زمونږ دلته کیږي. نو دی ول کالی ورکړل نو هغه ځان سره وړو. نو چې کله موسی علیہ السلام کوهی تور ته لړو پدې کې یو سړی او سامری نومه و دا زرګر وو د یو کنده او کنستای کې اور بلکو چې اور یې بلکو د دې کور عالم کالی راغستی وغیرہ واغستل او بنی اسرائیل ټول ته وی چې دا هم ګناه کړو دا غي نم راغستی دا پر دې حق ته لہذا اغي په مخ کې کالی وشتل د نورم وی چې مونږ په دې سکو اگر ټول وشتل چې کله هغه ویلی شو د شکل د سخي جوړ کو د دخ کې سرونه دخ کې سرونه چې جوړ کو دی با آواز کو سورۃ طه کې وراشي عجلا جسد له خوار دا یو جوسوا له خوار دی با آواز کو دا आवाज یې ولې کو یا هدا چې د پکې سوري کړو دی د غر په لمن کې اوسېدل آی کې به هواګانی چلے دی د پکې پونکی لګیدلو چې پونکی لګولو نو چې هوا وراله نو هغه به یو आवाज وکړو. دویم کله چې فرعون غر کېدو جبريل امینم دغه وخت راغلو او د په اس باندې سورو نو چې کله د جبريل امین اس په قدم کې هودو او بل قدم به مخ کې بشو دغه زیبر غیار او ټو کېدل تکشین بشو تا سامری چې دې تو قتل چې دې زه کو وسه چلې د دغه زینه خور او چې تک اذان سره کې هودله چې کله د اسخه جوړ کو دته په دې خلک دا خور ور اوشتلا چې کله ور اوشتلا په دغه کې الله پاک یو حیات پیدا کو بالکل داسروي وګرځیدل په مثل د وحي چې څنګه عام خري یو اسخي دغه شان ته وګرځیدو او بیا به आवाज کو. نعوذ بالله دې سامری بنی اسرائیل توی موسی علیہ السلام نه خدای روک شوه دی په غرونو ورپسې ګرځي راشه خدای هدل تراغله دی په شکل د سخي کې دام یو عقیده خبره پکو دل تراغله دی وګوره داسې کی आवाज کی نای ورته عبادت به څنګه کو بس د دینه چاپیره غړېږي تاړي ورته وخه او شپېلی وخه. اول من رقص من اصحاب السامری رمبه غډاګانی دا چې کړوي دا اولاد د سامری کړوي یعنی سامری دا غډاګانی دا ټول دغه یعنی د هغه زینا رانکل دي د دیو جنا کم علاقه داسې به په دې باندې دا د سخي اثر ولې راغی دی چونکې په مصر کې وخت تیر کړو د مصریانو با د فرعون شکل جوړ کړو دا عبادت به کو دغه اثر دی کې راغلو دا اثر راغله هندستان ته راغله دي. مونږ مسلمانانو کې ډېری طریقې د رسم او د رواج د هندوانو دي ګوره په ودونو کې پیغامونو کې دا سلوختی را او دا دارا دا شریعت کې نشته دی ټیک په سلوختی کول بس خیرات کو سلوختی نو ملهره دا د اندوانو رسم دی یا یعنی ودونو کې مخ کې چې مثال ناوي بیرول لا غنم به وشتلو ماشوم به ورته ورکو دا شریعت کې نشته دی. نو دا ډېر خبرې دا د رسمونو دا د هندوانو نه لکه
د کم قوم د تسلط د لاندې چې خلک یي هغې اثر پکې راځي. اوس مونږ زیات تر د انګریزانو د تسلط د لاندې ډېر ملکونه دي، نو اوس مونږ کې ګورې د هغې اثر راځي، د هغې غوندې شکلونه، د هغې غوندې سټایلونه، د هغې غوندې څه. نو ثم اتخذتم العجل، موسی علیه السلام چې لاړو کوه طور ته، سامري سخي جوړ کو او دی عبادت شروع کو، دی عبادت شروع کو. من بعده، پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوه طور ته، وانتم ظالمون، او تاسو ظالمان یې. ګوره د الله پاک په ځایمو، یعنی د الله پاک د بندګۍ په ځایمو د چا بندګي شروع کړله؟ د سخي بندگی شروع کړه. نو وانتم ظالمون، ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک ته، او شرک دا د ټولو نه لوی ظلم دی. والکافرون هم ظالمون، کافران په مخ د ځمکه د ټولو نه لوی ظالمان دي. ګورې ښه، نو دلته الله وی وانتم ظالمون او تاسو هم ظالمان یې. وَإِذْ وَعَدْنَا، کله چې واده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیوه تاسو سخي لره معبود. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیوه تاسو سخي لره په خدای سره، په معبود سره. من بعده، پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوه طور ته، وانتم ظالمون، تاسو ظالمان یې. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت استغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.